الرحمن الرحیم. دوره د نحوی د شروع او منګه معرفي او نکرې تر رسیدلی او منګه داغي تقسیم او کو دو اقسام او تاثیر تعریفات او داغي نه بیا په د معرفي تقسیم او کو اقسام ته چې عالم د شانتي معرفه بالالف لام او یا معرب باللام. اوس د یو بل شی وضاحت کو چې هغه ته معرفه به اضافت ویل کیږي. معرفه په اضافت سره لړ مقصد دا دی معرفه په اضافت سره هر هغه اسم ته ویل کیږي چې کم د معرفه طرف ته مضاف هر اسم کنه کیره وي د مخکنه که هر شی وي خو چې د معرفه طرف ته مضاف به چې کله معرفه ته د یو اسم اضافت کیږي یو اسم دی هغه معرفه ته اضافت شو د ځان نه 15 اقسام لري. یو ته مضاف په عالم سره وي مضاف په عالم سره لکه حبیب الله مخکنه لفظ د حبیب دی صحیح ده لفظ د الله معرفه دی نو اوس مضاف مطلب اضافت د عالم شو لفظ د الله ته دی دا مضاف په عالم ویل کیږي. نو حبیب الله حبیب د الله تاسو ته مې چې مضاف مضاف الیه په څه باندې پیژنې چې په دې کې دا دی دو دا شپ کړی دی لکه حبیب الله حبیب ده دلته حبیب د الله پښتو کې پدارل. دویم قسم د معرفي د اضافت ناغه چې مضاف ضمیر ته یو اسم دی او ضمیر ته مضاف شوی ځکه موږ د ضمیر د اقسام د چانه ویلو د معرفي نه ویلو کنه که تاسو ته یادي ضمیر او علم او اسم اشاره او اسم موصول په دې ټولو کې چې هر یو ته یو اسم مضاف شو دغه معرفي. نو اوس دلته ګوره غلامه کې غلام لفظ غلام ته وایي مطلب د چا غلام نکره ده خو ضمیر ته اضافه شو غلام هو غلام د اغه د دله په بګرام مطلب د پلان کې غلام نو شی معرفه شو پیژندل شو. دریم چې کله اسم اشاره ته اسم اشاره مونږ ویلو کنه د معرفي په اقسامو کې چې دام چې شه د معرفه ده یو اسم د اسم اشاره ته اضافه تو شو دغه ته مونږ څه ویل کی دغه تمام معرفه په اضافت ویل کی لکه دلته وګوره کتاب هاذا کتاب اوس کتابو لپس دی کنه هاذا دې ته اشاره وکړه کتاب دا نو دې ته چې اشاره وکړه د کتابو اضافت هاذا ته وشو د هاذا د وجنه کتابو څه شو معرفه شو مخکې خو نه کېرو کتاب عام کتاب ته لکی ها څلورم چې کله مضافي معرب باللام ته موږ د معرفه په اقسامو کې ویلو معرفه په الف لام سره چې اسم د لک الرجل شو یا بل یو شی دته اضافت شو نو دا به معرفه کیږي لکه اوس قلم لپاره قلم نکره ده کم قلم سور قلم شین قلم د چا قلم د کاکا قلم د ماما قلم د لالا قلم لکه چاته خو څه ته چې قلم الرجل قلم د سړی الرجل دلته په الف لام سره رااله نو د وجنه قلم معرفه شو. پنځم چې کله اضافت شي اسم موصول د ما ویل چې اسم موصول د اقسام د چانه دي د معرفي نه دي اسم موصول چې کله دې اضافه شو بچی نو به څنګه شي بنت التي د التي د چانه د اسم موصول نو ګوره الذي اللذان اللذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي د ټول د اقسام د چانه د اسم موصول نو وزلته التي راغله بنت التي لور د هغه چا د حبت چا غتل لور د وزي بنت لپس مخ عام بنت ولا کېده بنت د چاوه د نعیم ده کده خالد ده کده پلانکی ده کده ساجد ده کده کاکا ده کده ماما ده څه پته چاته نه لګیدله خو اوس هغه سړی لور دا دله په چې ګراله اضافه وشو التي ذهبت د وجنه بنتو معرفه شول. دریم سبا معرفه په ندا سره معرفه بالندا دا موږ د اقسام د چانه ذکر کړی و د معرفه نه ذکر کړی و هر هغه اسم چې په غیبه حرف ندا داخل شي لکه رجل ده عام سره تو څوک په لار روان دي رجل کې خلک دا نکره وي چې وشه شاګل روان دي ته شاطر یا رجل ای سړی په دې سره راته څنګه معرفه کی. سبا ان شاء الله لاندې یو تمرین را روان دي په هغه کې مثالونه د معرفي او نکری دي هغه به تاسو درلېګم نو هغه به تاسو